کو څوک دا وظیفه کوي د جمعې په ورځ باندې الله پاک به د انسان زر حاجتونه دا به پوره کړي. دغه رنګ الله پاک به د انسان زر مشکلات دا به ختم کړي. الله پاک به د انسان له کاروبار ورکړي. الله پاک به د انسان له یو نوې پرسکونه ژوند ورکړي. الله پاک به د انسان د پریشانو نه بچ کړي. الله پاک به د انسان له خپل کور ورکړي. الله پاک به د انسان د قرض نه محترم بچ کی. الله پاک به د انسان ته محبت د ورنصیب کی. الله پاک به د انسان ته په خزه کې محترم او د رشتہ ور کی. کو چرته رشتہ نه کړي دغه رنګ په کور کې جنگ وی جګړې وی نو دا وظیفه دې کې محترمو ان شاء الله العزیز ان شاء الله الله پاک په خزانو دی یقین ساتي. الله پاک باندې مکمل یقین ساتي. الله پاک به ټول حاجتونه پوره کوي او څومره مشکلات دي دا بول الله پاک محترم ختمي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بهون کی او د ډیر زیات مهربان رب پنوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در ربکم چې تاسو ټول به ټیک ټاک الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ او تاسو ټول حاجتونه دا پوره کړي. الله پاک دې زمونږ او تاسو ټول مشکلات دا ختم کړي. الله پاک دې زمونږ او تاسو په کور کې پرسکون ماحول دا پیدا کړي او د خیر او د رحمت پرشتي د الله پاک زمونږ په کور کې دا وګرځي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د لاسدي الله پاک موږ او تاسو ټول ته د حوض کوثر نه وبراکي. محترم نن چې کوم زمونږ وظیفه ده د جمعې په ورځ هم دا کول شي په نور ورځ هم کول شي او خاص کر د جمعې په ورځ ډیره زیاته پاورفل او ډیره زیاته اعلی وظیفه ده. محترم کو څوک دا سوي چې هغوی وي زمونږ حاجات دي او الله پاک دا پوره کړي نو تاسو به د یو حاجت دپاره کوئ الله پاک به ستاسو په زرګونو حاجات محترم دا پوره کوي. دومره پر تاثیر او دومره بهترین وظیفه ده. یاد ساته محترمو کو څوک دا وایي چې زمونږ دی حاجتونه پوره شي دا وظیفه دی وکړي. څومره دا لوی نه لوی پریشانی دا وظیفه وکړه او سره 2 رکعات نفل وکړه. الله پاک به ستا پریشانیانې تا به ختمې کړي. الله پاک به تعالی داسې ژوند درکړي ته به خوشحاله یې. که څوک دا وایي زموږ ژوند دا د لانجو دی د کنجو دی پرسکونه ژوند الله پاک نه غواړو دا وظیفه وکړه سوال الله پاک ته وکړه د هغې نه بعد تماشه کوه الله پاک به ستا ژوند کې لازما چینج دا به راولي. که څوک دا وظیفه کوي د کاروبار دپاره دی وایي چې زموږ کاروبار ډیر زیات خراب دی ټپ دی نو دا وظیفه دی وکړي ان شاء الله العزیز کاروبار بر الله پاک ډیر زیات بهترین کی. څنګه کاروبار دی غواړي دغه شان کاروبار ول محترم الله پاک دا ورکي. کو څوک په یو کور کې تنګ شي یو دی دا وایي زموږ کور ډیر زیات وړوکی دی خلک پکې ډیر زیات دي نو موږ له الله پاک بل کور راکړي نو دا وظیفه دی وکړي ان شاء الله العزیز الله پاک بولا خپل کور ورکی د خپل کور مالک وي. کو څوک دا سوي هغوی دا وایي چې موږ باندې قرض دی او قرض به څنګه ختمیږي او قرض محترم ډیر زیات لوی بوج دی دا وظیفه دی وکړي ان شاء الله العزیز الله پاک بوله قرض په ښه طریقې سره محترم دا ختم کړي. قرض به کله ختمیږي چې کله موږ د چا نه پیسې والو او زموږ بیا د ورکولو اراده وي محترمو دغه قرض دا به ډیر زیات زر ختمیږي. که موږ د چا نه پیسې والو او زموږ د ورکولو نیت نه نو بیا محترمو دا قرض دا نه ختمیږي. دغه رنګې د چا په کور کې جګړې وي یا د چا د پټو جګړې وي د چا د مارکیټونو جګړې وي د چا د بنګلو جګړې وي دکانونو باندې جګړې بعضې حلقه کوي. دغه رنګې په آفس کې حلقې بعض وکین خطي په یو ځای کې لیبر دی هغوی جګړه کوي. د ټولو مسایلو د حل دپاره دا وظیفه دی وکړي ان شاء الله العزیز الله پاک به د خپلو خزانو نه محترمو د انسان ته ډیر زیات څه ورکړي. دا وظیفه د محترم هغه سړی وکړي چې کم سړی مکمل یقین ساتي
مکمل د الله پاک په خزانه باندې یقین ساتي دا وظیفه د هغه سړی وکړي د کم سړی محترمو یقین نه وي او دغه رنګې یا صرف خوند دپاره کوي بیا دې نه کوي دغه رنګې څوک د رشتې په طلب کې او دی دا وایي چې الله پاک دې ماله په ښه ځای کې رشته راکړي داسې رشته راکړي چې زما ژوند دا ورسره ساز شي او وظیفه محترمو کې انشاءالله العزیز الله پاک بوله بهترینه کورنۍ کې بهترینه رشته وکړي فرمای محترمو کو څوک خپل محبت له دوام ورکوي او دی دا وایي چې زه واده کوم هو لو میرج چې ورته ویل کېږي دغه کوم نو دا وظیفه لرو کې ځکه چې دې کې د محبت دپاره محترم الفاظ پکې شته دی او انشاءالله العزیز بهترین محبت دا بوله الله پاک ورکړي که چېرته ښځه د وظیفه شروع کړي نو د خاوند په نظر کې بیا عزت سیوا شي که خاوند دې شروع کړي نو د ښځې په نظر کې بیا عزت دا محترمو دا به سیوا شي نو که څوک هم دا وظیفه کوي نو انشاءالله العزیز د هغوی ژوند د هغوی په ژوند کې محترمو دا به چینجنګ دا به لازمن راځي او دا وظیفه د دواړو جهانو سردار مبارک صلی الله علیه و آله وسلم ښودلې فرمای نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چې کله تاسو څه حاجت لرئ یا څه مشکل د باندې راشي تاسو د یونس علیه الصلاۃ والسلام دعا د لازمن کوئ د یونس علیه الصلاۃ والسلام دعا تاسو کوئ الله پاک به تاسو دغه مشکلاتو نه دغه پریشانو نه دا به تاسو روباسي یونس علیه الصلاۃ والسلام کلی والا خلکو ډیر زیات تنګ کو د روته کلی والو ته وی چې په تاسو باندې عذاب راځي یونس علیه السلام روته خلکو توبه ویستل عذاب رانه به یونس علیه السلام واپس رااله او بشرال محترمو دغه نمخ کې یونس علیه السلام سمندر ته به ور ټوپ کړلی هلته کې یو مئی تیر کو به د مئی د هیټ نه محترمو راوتل دا ډیر زیات ګران کارو یونس علیه السلام دا وظیفه جاری وساتله الله پاک یونس علیه السلام د مئی د هیټ نه دا راویستو الله پاک وایي کو چرته یونس علیه السلام دا وظیفه نه وی کړی الی یوم یبعثون یونس علیه السلام تر قیامت پورې د مئی په هیټه کې وي نو دینه پته لګي محترمو کو دا وظیفه موږ د سره پارم کو ان شاء الله العزیز الله پاک کې برکت اور اچيبا زمونږ یو وظیفه دا شو چې موږ به درود شریف وایو تاسو ته سکرین باندې ښکاري درود شریف چې کله موږ ویلې بیا محترمو د هغې نه بعد لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین په سور باندې وای 1000 پیری پورا کړي 1000 پیری دا کلمات دی وای بیا د هغې نه بعد 313 پیری یا ودود وای یا ودودو یا ودودو یا ودودو او بیا د هغې نه بعد 101 پیری د ماښام د مانځه نه بعد الله الصمد وای الله الصمد الله الصمد او بیا د هغې نه بعد 2 رکعات نفل وکړي د نفل نیت بداوي نیت کوم نظر د اخلاص 2 رکعات نفل صلات حاجت مزه کوم په لیاز ارواح پر آزاد خوده خاص اور تعالی را محمد کعبه شریف پلور کو الله اکبر د نیت شو بیا محترم مون به شروع کی کله چې ولو ضالین وای دغه نه بعد با آیت الکرسی لس پیری وای که چرته آیت الکرسی ول نه ورزي بیا په دغه نه بعد د آیت الکرسی په ځای باندې دی سورۃ الکافرون وای که دغه نه ورزي نو بیا یو رکعت کې دی یو لس پیری سورۃ الاخلاص وای او په بل رکعت کې هم سورۃ الاخلاص یو لس پیری وای او بیا محترم کینو دغه نه بعد دی دعاو کی الله پاک ته اوجاړي زاریدو کی منت دیو کی ان شاء الله العزیز چې سمره بکی ډړا ډیر وا سمره بکی منت ډیرو سمره بکی ظهور قلب دا سیوا مطلب دا چې انسان زړه حاضر وي او د الله پاک نه سغواړي زاری بکی سیوا با یقین بکی ان شاء الله العزیز الله پاک با ستاسو ټول مشکلات ختمي او سمره حاجات دي دا الله پاک پوره کوي الله پاک نه دوباره الله پاک دې تاسو ټول مسلې د ختم کی او د دې وظیفې تاسو ټول ته اجازه ده الله پاک کوم مشکلات ختم کا الله پاک کوم پریشانې دا ختم کا سمره حاجات دي
الله پاک دې دغه ټول حاجت پوره کړي. څومره بیماران دي الله پاک دې ټولو بیمارانو ته صحت کامله عاجله مستمره دا ورکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.